أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صاد سورة اعراف ولا دا په مکی کې الله نازل کړی دی او په مکی کې په آخري دور کې الله تعالی نازل کړی دی یعنی بالکل تقریبا د دین وروسته بیا هجرت شوه دی او دغه زمانہ د سختی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشکلاتو او د دې خلاف د سازشونو او د غرنګي حبشي ته هجرت او مدینه طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تک د پار لارې دا ټول تاسو ته معلومي دي هغه باره کې دا سورته اعراف ته په دې او په سورته انعام کې ډېر لږ فرق دی سورته انعام تقریبا تاسو ته یاد دی چې په دې کې توحید رسالت او آخرت ذکر دی په مکی سوراتونو کې نو په سورته انعام کې الله تعالی د توحید خبره ډېره زیاته کړې و په مقابله د رسالت او آخرت کې ډېر دلایل د توحید او په سورہ اعراف کې الله تعالی ډېر دلایل د رسالت باره کې بیان کړی دي هغه باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت او پوزیشن د لپاره بیا د موسی علیه السلام د نوح علیه السلام د اومده غرنګ لوط علیه السلام اومده غرنګ د هود علیه السلام اومده غرنګ صالح علیه السلام دغه کیسې دغه قوم نه فرمانیانی او دغه بار بار دعوت ورکول د الله تعالی په دې کې الله تعالی تفصیل سره بیان کړی دي په سورۃ اعراف کې الله تعالی دغه کړی دی اومده غرنګ څه حصہ د الله تعالی د اهل کتاب مبارک خبره کړی ده او ډېر مختصر غونډه او دې کې د 163 نواله 171 نمبر آیات دې باره کې د زنو عالمانو رائے دادا چې دا په مدینه کې الله تعالی نازل کړی یعنی آیت نمبر 133 په تم نواخلې آیت نمبر 1 او یو اویایم پورې 163 نواخلې 171 پورې او بیا هم ذکرانګي الله تعالی په دې کې د جنتیانو او د جهنميانو په خپل منځ کې خبرې کول او د دې ډوړو مقابله کې د اعراف یا پردیتا یا غ درمیاني حصے ته د اغه ذکر الله تعالی کړی او د اغه خبرې الله تعالی نقل کړې دي د خلکو سره نو دا صورت د دې باره کې او د با د مکی هغه دور تاسیات ساتي هغه باره کې الله تعالی ذکر کړی دی په سورې اعراف کې الف لام میم صاد الله پوي په معنی د دې ټکو او دا حروف مقطعات دي بیل ویل کیږي شریک نه ویل کیږي کتاب دا کتاب ده انزل نازل شوه ده الیک استا طرف تا فلا یکن بس پکار ده شنه دی وی فی صدرک پسینستا کی حرجن ستنگی منه د دینا ان دې در سوالنا د دې حق ادا کولنا لتنذر دې لپاره چې ته وایې به دې ذریعہ سره او ذکر او نصیحت للمؤمنین مؤمنانو لپاره اتبعوا پیروي کوي تاسو ما دغه انزل جنازل شوی دی الیکم تاسو طرف ته من ربکم تاسو طرفنا ولا تتبعوا پیروي مکوي من دونه سوا د الله تعالی نا اولیاء ادنور دستانو نور چا پیروي مکوي د الله په مقابله کې او دا په سورۃ توبه آیت نمبر 31 31 کې یو درشم کې الله د دې يهوديانو باره کې فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دې خپل ملایانو او نکانو ارباب جوړ کړی یې درجه ور کړی د ربوبیت حلال او حرام نو دا خدای غي باره کې ذکر ده ما تاسو ته د آیت دې لپاره تلاوت کو چې دا اختیار موږ هم الله نه علاوه نور خلق ته ور کړی بس لاندو غو ته بسروان نه الله فرمایي هغه سم کوي تاسو قليلا لك ما هغه تذکرون چې تاسو نصیحت قبل وای وکم من قريه او ډېر د کلونا ان څومره د کلونا اهلکناها مونږه هلاک ول اغا فجاءها براغلو په دوی باندې د هلاکیدونکو باندې باسنا عذاب زمونږه بیاتن د شپې او یا هم اغوی قائلون د قال یومنا قیلولهم ده قیلولا د ورځې خوب ته ویل کېږي د روټۍ نه بعد و اغي ورځې آرام کوونکی یا د شپې ودبو فما کان بسنوا دعواهم
خبره د اغوی دعوه د اغوی جواب د اغوی دعوه د اغوی اذ ارکلا جاءهم چراغ بدوی باندې باسنا عذاب زمغا الا مگر اندا چی قالو دی اولی ان بشکمغا كنا ومغا ظالمین ظالمان دغه عذاب پیراغه فلنسالن بس منګه بخامخ پختنو کو الذين وكساننا ارسلا چې لګلی شوی دی او الیهم غوی طرف ته ولنسالن او خامغت پختنبو کو المرسلین اغا استولی شونا ان د دې باره کې بد دې پیغمبرانو نه پختنه کو او د پیغمبرانو نه بد دې باره کې پختنه کو او دغه گواہی باره کې ما تاسو ته تقریر کړو دا په قیامت کې ثابت شي الله تعالی دې موږ په خلاف نه کوي فلنقصن بیا موږ بیان کو علیهم بدوی باندې یعنی واقعات حقیقت بعلم سرا وما كنا او نو موږ غائبین غائبا والوزن او وزن یوم الدین بدغه ورځی الحق وحق ده طول فیصله لکه د عدالت نشان تل ده یعنی هغه تل بدغه ورځی الله سره وی فیصله بد الله پلاس کی وی فمن بسغه څوک ثقلت چې درانه کی موازینه تل دغه یعنی چا تل چې درانه شوله بدغه ورځی فمن ثقلت بچا چې درانه شوله موازینه تل دغه د نیکونا فاولائک بسم دغه کسان هم المفلحون هم دې کامیابی سورۃ قارعہ آیت نمبر 7 کې الله فرمایي وم چې فاما من ثقلت موازینه چا چې درانه شي ستله د نیکانو دغه فهو فی عیشه راضیه دا په داسې عیش کې وي چې د خوشاله وي راضي وي الله دې موږ تاسو نصیب کړي فمن خفت او چا چې سپک شي موازینه تلد هغه د بدیانو دي فاولائک بسمدا کسان الذين خلق دي خسروا چې نقصان کې واچول انفسهم ځانون خپل بما كانوا بسبب د دې چې ودی بی آیات نظم آیاتونو پر یسلمون ظلم کون کی بے انصاف کون کی بے انصافی کون کی ولقد بتاکی سرا مکناکم مونږه دې درکړه د تاسو ته په ارض پس مکه کې وجعلنا او مونږه جوړ کړی تاسو لکم تاسو د پاره وجعلنا او جوړ کړی دی مونږه لکم تاسو د پاره په دې مکه کې معايشه سامان د زندگی سامان د معیشت کاروبار رڼا نورسترګه دکان وغیرہ د دې طریقہ قلیلا لک ما هغه تشکرون چې تاسو شکر ادا کوئ ولقد بتا کی سره خلقناکم پیدا کړی تاسو یعنی اول مو پیدا کړی ثم بیا صورناکم تاسو ته شکلونه درکړل ثم بیا قلنا مغویلی للملائکه فرشتو ته اوس جزو چې سجده وکړي ل آدم علی السلام ته فسجدوا بس سجده وکړه الا مگر ابلیس نکړه لم یکن نو ده من الساجدین د سجدي کوونکو نه دا آیات ما تاسو ته مخکې تلاوت کړی هم او دا د آدم علی السلام او د ابلیس هغه کیسه ده بس تاسو معنی هی وره 15 منټو کې الله تعالی توفیق راکړي قال ویلی الله تعالی ما منعک تشی من کړه ته الله تسجد دا چې سجده دی ونه کړله ابلیس ته وایي الله تعالی اذا قال امرتک چې ما حکم کړتا تا ما جو حکم کړو به سجده ولې ونه کړله قال اول شیطان انا ذچما خیر خیما منه د دینا خلقتنی زتا پیدا کړل من نار اند اورنا وخلقته او دې پیدا کړل دې منتی د خټینا قوم پرستو دا خپل قوم ته خلقیدو او بل کبر یو کړو او بل د عقل نه کار واغستو دا الله حکم دیونه قتل او عقل په بنیاد باندې فیصله کوله قال او الله تعالی فهبت بزکشا من هذا زینا فما يكون بس نه مناسبه لکتا د پارا اندا چې تکبرو کی فيها بده کې فخرج بس وزا انك بشکت من الصاغرين ذ ذلیلنا بی پارشوي بی خطه بی قال اولی د شیطان انذرنی مهلت را کی ماتا الی یوم یبعثون اغورز پوری چې خلق بکرا پاسول شي قال ویلی الله تعالی انک بشکت من المنذرین د مهلت ورکړې شو نه مهلت درکړې شو تاسو قال ویل شیطان فبما اغویتنی بس په سبب د هغه چې تاسو گمراه کړم لا اقعدن خامخکنما بز لهم دوی د پاره صراط کلا رستا کی المستقیم چې برابر ده ثم بیا لآتینهم زبر اعظم دویتا من بین ایدیهم د دې وړاندې طرفنا ومن خلفهم د دې ورستو طرفنا وعن ایمانهم د دې خي طرفنا وعن شمائلهم د دې شپړخنا غسړخنا او سورۃ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 64 کې الله تعالی د دې ذکر کړی دی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 شپتم آیت نمبر 64
هغه کې تاسو دې آیات تر بیا وګورئ چې دا څنګه راځي څنګه شکل جوړوي دا راتلو د پاره دوکه کولو د پاره ولا تجدوا اتب انمم اکثرهم اکثر د دوینا شاکرین شکر کوونکی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د آیت نمبر ولا سم یو تشریح کړی دا امر مزیدار او ډېر پویدن کې په قرآنی کریم باندې هغه وایي چې دا څلور طرف نه راتلون کې مراد ده چې شیطان دې خو نه راځي شاته نه راځي خي خو نه راځي چپ نه راځي د دې مراد ده چې کله دې مخ نه راځي نو دې نه مراد دا انسان آخرت باره کې شک کی او په دنیا باندې دا لیونه کی او د خي طرف نه مراد دین باره کې شک کی او د دینی باره کې ته یقین ورواچي او د چپ طرف نه مراد ګناهونه ورته خسته کی او د خي طرف نه مراد دا په دین کېانو باره کې مشکوک کی دا سره دا دغه توجیه تعویل بهرال قال اول الله تعالی اخرج زوزا من هذا زینا مسؤوما ذلیل شوی مدحورا رټل شوی لمن تبعaka چا چې پر یو کړل استا منهم د دې انسانانو نه لاملئن نذبدک ما جهنم منکم استاس اجمعین طولنا ويا آدم اے آدم اسكن اوسا انت وزوجك او بیبی دې همستا الجنه بجنت کی فقلا بتا سدواله خوراک کوي من حيث شئتما اغذنا چې کم زنه مخخي ولا تقربا او تاسو منځ دي کیږي هذه الشجره دی ونتا فتكون شيبتا سدواله من الظالمين د ظالمانو نه او د شیطان طریقه او څنګه دوکه ور کوي او دې باندې تفصیل چونکی بیان شوی او مخکي فوسوس لهم الشیطان بس وسوسه واچول دي دوړو ته شیطان لیوبدیا دې د پاره چې خارق لهم دوړو ته ما هغه شی اوریا چې پټو انهما دې دوړو نه ان یو بلنا پردا نامنختا من سوآتهما د دې شرمګاونو نه وقال اول شیطان ما نهاکما نه من کړی تاسو ربکما رب دستاسو عن هذه الشجره دغه ونی نه ان ولی من کړی الا مگر اندا چې تكون شیبتا سدواړه ملکین فرشتي او تكون یا بشی تاسو دواړه من الخالدین هر بشفاتی کیدونکو نا په جنت کې نو دا دوکای ورواچولا وقاسمهما او قسم یو خړو دواړو ته انی ذ چې عملکما تاسو دواړو د پاره لمن الناصحین د نصیحت کوونکو نه ما فدلهما بساغه مایل کړو دوی اغه شیطان مایل کړل دا دواړه بغرور په دوکي سره فلما به هر کلا زاقا چوي څکلا الشجره ونا زاقا او څکلا دواړو فدلهما دوکه کړل دا دواړه مونږه کې بعض خلک وایي کنه چې هواي دوکه کړي واول او چې قدو باندې الزام لګی دا بدت خارش ولهما د دواړو ته سوآتهما شرم غونه د دواړو وتوفقا او شروع شول چې یخصفانی لګولی ان خلولی علیهما په دې دواړو باندې من ورق الجنه پان وقاسمهما او قسم یو خړو د شیطان د دواړو ته هما د دواړو ته آدم علی السلام او حوا ته انی بشکذ شیما لکما تاسو دواړو د پاره لمن الناصحین د نصیحت کوونکو نه ما دا شیطان طریقه الله تعالی موږ ته خایي چې شیطان څنګه طریقې سره آدم علی السلام ته وسوسه واچولا او دغه طریقې سره باغ تاسو ته وسوسه اچي او قران کریم د تاریخ کتاب نه دی چې دا موږ ته تاریخي واقعیات بیانوي د تاریخي معلومات لپاره بلکې هغه واقعیا بیانوي چې کومه موږ ته ضروری وي د مستقبل لپاره د عمل لپاره او دومره خبره کوي د قران موږ ته څومره چې زموږ ته هدایت لپاره ضروری وي دا غي نور وړو تفصيلات وغیرہ دا د قران کریم په مزاج کې د الله تعالی طرف نه داسې خبره نه او الله تعالی آدم علی السلام ته د جنت وخت د دې لپاره چې تاسو عملی طور باندې دا پته ولګي چې ستاسو انسانانو ستاسو اولاد لپاره اصل مقام دا ده او دې مقام نه بتاسو خوې د شیطان او د شیطان طریقه بدای نو شیطان خود خپل شیطانی اصل شکل کې ناراضي کاغه اصل شکل کې راشي بد صورت وي او وخکری وي او وغیرہ وغیرہ څنګه چې موږ په تصور کې شیطان شکل له نو بیا خدای خبرې سکم نه مانی ظاهر خبره دا غو داسې شکل کې راځي چې هغه خبره ته مانی مثلا لقد تعالی فرمایي چې دی وایي چې زد لمن الناصحین وصیت نصیحت کوونکو نه ما هغه د ناصح په صورت کې د واعظ په صورت کې د عالم په صورت کې دې صورت کې برازي او دوکي ور کول کوشش وکړي فدلهما بساغه مایل کل دا دواړه دوکي ور کړل دي دواړو ته بغرورن په دوکي سره
فلما بیا هر کلا ذاقا چې ذائقه واغستا وای څکلا د دوړو تسمیه صيغه ده الشجره اغونا وای څکلا اغونا بدت نخکارشول لهما د دوړو تا سوآتهما شرمګاهونه د دوی هغه پردې د دوی وطفقا او دوی دوړو لګیا شول وی لګول یعنی لګیا شول په لګولو باندې یخصفانی چې انخلولې کېدولې علیهما په خپل ځانونو باندې علیهما لفظ معنا په دې دوړو باندې یعنی په خپل ځانونو باندې من ورق الجنه پانو د جنتنا جنت پانی دونو پانی په خپل ځان لګولې ځکه چې انسان فطری طور باندې پرده پوش دی او هغه به پردګی نه خوخی وناداهما او आवाज وکړو د دوړو ته ربهما د دوړو رب الم انحكما آیا ما تاسو منکړی نه وای عن تلکما دغنا ان دا کما چې تاسو دوړو الشجرتی داونا عن تلکما الشجرتی دغوننا واقول لكما او ما ویلی تاسو ته ان تاسو ته ما ویلی نو ان شیطان بشک شیطان لکما تاسو دوړ د پاره عدوون دشمن دې مبین خارا بیا دوی تعالی دعا وکړه او دې دنیا دعا ذری سره آدم علی السلام معافی وغوښته او دا د آدم فطرتو شیطان کله ګناه وکړه سجده نه انکار وکړو نو شیطان بیا اصرار وکړ په خپل ګناه باندې ټینګ شو او آدم علی السلام نه چې کله خطا وشوله نو هغه بیا فورا د خپل خطای اظهار هم وکړو ولا نه معافی وغوښته دغه کردار د آدم او د شیطان په منځ کې د فرق تاسو کې دا کم کسان چې نیوی راغلی وي نو دې ته ولک دا تکلیف وی ځکه چې ورستو تفصيلات دوی نه تیر شوي دي ډېر تفصيلات په سوره بقره کې او بیا په آل عمران کې او بیا په نساء کې خو بهرحال کدا تاسو مستقل راځي نو کم از کم د قران کریم هغه معنی به هم تاسو د بار الله تعالی د پوي او تاسو د پاره به د تجسس یو ذریعہ به جوړ کی چې تاسو ته بزین کې دومره خبره پریوزي چې له خبره خودل تشتا او هغه خبره به الله تعالی تاسو ته بیا د همت باعث وګرځي قران کریم باندې بزان په یولو کوشش وکي بیا او بیا الله تعالی هغه تاسو لپاره هدایت ذریعہ وګرځي نو دیو جنا یو خبره باندې تاسو پوي هم نشي او یو خبره تاسو ته مختصره معلومه شي الله تعالی ته د دې قران کریم د اوریدلو او د غیب معنی باندې پویدلو لپاره هم تاسو خامخه توجه سره وګم نسی او د اواوري هم الله به تاسو لپاره د فائدہ منه وګرځي ان شاء الله قال اولی دی دوالو ربنا اے رب زمونگا ظلمنا مونگا ظلم کڑے دے انفسنا پخپلو ځانونو باندې و ان او کچری لم تغفر تبخنا اونکی لنا مونگتا وترحمنا او ترحم اونکی ومونگا باندې لنکونن نخام خاشب مونگا من الخاسرین د توانیانونا قال اولی اللہ تعالی اهبتو خطلار شئی کس شئی برن خطا تراتلو ته ویل کیږي بعضکم زن دستاسونا لبعضن د زنو د پارا عدوون دشمنان دي تاسو کې خپل انسانان هم یو بلتا او تاسو خپل کې انسانانو پیریانو دشمنی معلومه شوله ولکم او تاسو د پارا به فل ارض بسمکه کې مستقر یو زید اوسیدو وی استوګنا زید اوسیدو ریسټورانټ ومتاع او سامان به هم یعنی د زندگی د تیرولو ضرورت به هم تاسو ته پوره کول کیږي چې کومه تاسو ته د دنیا کې زندگی تیرولو د لپاره ضروري شی نه وي الہی تر یو وخت پورې یعنی مرګ وخت پورې قال او الی الله تعالی فیها پدې کې یعنی پدې اسمکه کې به تحیونا تاسو ژوند تیروي وفيها او پامدې کې به تموتون تاسو مړ کیږئ ومنها عمد دزمکه نه به تخرجون تاسو راو بستل شي د قیامت پر ورځ باندې یا بنی آدم اے اولاد د آدم اے د آدم زمانو ان اے بنی آدمو قد بتاکی سرا انزلنا را لګلی دی مونږه علیکم پتا سباندې لباسن لباس جامع کپڑے یواری چې پټي دا کپڑے دستاسو سوآتکم شرمګاونه دستاسو وریشا او ذریعہ د خایست هم یعنی انسان خو چې کله کپڑے لري کی دا خو بدرنګ ده او بیا چې کله د کپڑے واچي بیا کپړو سره الله تعالی دا خسته کی نو دا تاسو د پردې ذریعہ هم ده او تاسو د پاره د خایست ذریعہ هم ده دویمه خبره دا تاسو ذهن کې کینه وای چې کپڑے باقاعده الله تعالی طرفنا په دې قران کریم کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د هغه بیان نشته دی چې دا رقم کپڑے به اچوي
خامخا به پګړې وهي خامخا به سپینه ټوپۍ په سره وي خامخا به خط وګدا چوي خامخا به پرتګ لنډه چوي وغیرہ سوا د دینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار هغه کپڑا چې د غټو د گیټو نه د غټي د خپې د غټ اډو کې لاندې نه چي ده دا چې پټ وی د تکبر په بنیاد باندې دا به اورته یې چولې شي الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي دیو دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا موږ عموما چې دا منځ ته ودرېګو دا بڑے راپورته کو نو دا حکم یوازې د منځ لپاره نه ده بلکې دا د عامه ژوندۍ لپاره ده او دې کې عاجزي ده پکاره چې انسان هم دغه رنګي کوي دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې چا کم قوم سره تشبیه وکړه نو دا داسې شول کده مغه قوم نه نو هغه بنیاد باندې بعضی شیونه داسې شته دي چې هغه انسان نه کوي د لپاره چې د بل سړي سره زما تشبیه ونشي نور با قاعده لکه عربان په دې باندې کوس کلک شي چې دا اسلامي لباس زموږ دا توپ ده هغه چې کوم دا توپ وای او یا موږ وایو چې دا کمیسو پر توک دي یا هم د غرنګ نور خلق نو مخصوص لباس د الله تعالی طرفنا یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرفنا په احکاماتو کې دانشته چې داسې بوي داسې به کلر وي داسې به جیبي دا د الله تعالی موږ تاسو باندې مهرباني ده او مهرباني هم دا چې دې کې موږ آزاد پرې خو دیو صرف د پردې چې کوم دو بنیادونه دي د لباس شتات په کې لحاظ ساتل شي وي هغه یو پرده ده چې داسې لباس نوي چې د زنانو د پاره د اغي ابهار یعنی اغي اوچت ځایونه هغه پکې نمایش شي یعنی هغه پرده خو صرف د چمړې لیدل نه دي کنه د زنانو نور خایس ذریعہ دي هغه پکې ښکارا نشي همدارنګ ناران د پاره داسې تنگون لباس چې کم د هغه پردو ځایونه دي چې هغه د پاره د سړی داسې نظر اون لګي چې دغه د انسان د سوچ او فکر هغه کې دنه نه نوځي بس دا کافی ده همدومره کافی ده پاتې شمانځه د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې حکم عمده کوو چې د نوم نواخله تر دې غټنو پورې چې کچيري نر سړی د غزيونه پټوي نه د مانځه د پاره کافی دي به چې کله لګ مسلمانانو وسایل ډیر شول ناغه بنیاد باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کندو باندې صدر اچول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هم او صحابه کرام ته هم د خبره وکوله چې دا سو دویم صدر اچوي یو صدر خو باغی د لنګ په صورت کې تواو کنه او بل باغی باندې بار اچو نو کچېری مونږه دا لباس کې سختی شروع کو نو دا به مونږه هغه ځای ته اوره صحیح چې هغه به مونږه عملی تور باندې کولای بنشو او هغه به زمونږه لنګ شي او بیا به یو برانه صدر شي او دا په عملی تور باندې تاسو هیڅ کومونه کولای شي نو دی وجنه بعض خلک دا اوسنی داسې د الزامونه فتوی و غیره دا لباس دا کلر دا دې شکل م پریوزي دینه تاسو مقام ډیر اوچت ډیر اعلی ده تاسو الله تعالی ډیر اوچت مقام درکړي او دا شیونه چې کوم خلک پریوزي تاسو هغه مقام نه راغورځي تاسو هغه اعلی مقام هغه ده چې تاسو الله او پیژندئ او د الله تعالی د دین او پیژنئ دا بیا خپل ځان او نور خلکو کې د دې نفاذ وکړي او چې دا وړول شي کې پریوزي بیا بنورونه وځي په پاتې بشي دغه دا اصل مقصد نه سوآتکم شرمګاغونه دستاسو وریشا او ذریعہ د خایست ولباس تقوا او جامع د تقوا د بچاو ذالک دا خیر غردی یعنی اصل جامع خو تاسو کې پکاره چې د تقوا د الله تعالی یری د الله تعالی خوفي د ګناہوں نه ځان بچاولي ذالک دا من آیات الله د نشانات ندی د الله تعالی لعلهم دې لپاره چې تاسو دې لپاره چې دوی یذکروا نصیحت قبول کی یا بنی آدم اے بنی آدمو اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم او فتنه کی وانه چي تاسو ازمائش کی دی وانه چي تاسو الشیطان د شیطان کمال کڅنګا اخرج چاغ راويستل ابويکم تاسو مور پلار من الجنه د جنتنا ينزع اغا وباسي لریکي انهما د دې دواړو نه لباسهما کپڑے د دې دواړو ليوريهما د دې لپاره چې اوخای دواړو کې یو بلتا سوآتهما شرمګاغونه د اغي یو بلتا پرده ښکار کی انه بشکها ان دا شیطان یراکم ګوري تاسو هو اغا وقبيله او قوم یا قبيله د اغي من حيث د اغذنا لا ترونهم چې تاسو نه ویني اغا تاسو ګوري او تاسو نه ګوري او هغه دغه بنیادونه ښکارا کوي چې کوم تاسو ته الله تعالی طرفنه د پردې حکم ده ان بشکمغا جعلنا جوړ کړی دي الشیاطین شیطانان اولیاء دوستان
للذین او خلق د پارا لا یؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي د دې سره به دوستی هغه خلک کوي چې هغه ایمان نه چې چا ایمانی هغه به دې سره دوستی نه کوي او شیطان من الجنتی من الناس دوړو نشته انسانانو نه همشته دی او پیریانو نه همشته و اذا او هر کلا فعلوا چې دوی وکي فاحشتن بهائی خراب کار بد کار قالوا نو دوی بیا وایي وجدنا مونږ مندلی دي دا آیت د مکی مشرکین په باره کې دا سي نازل شوه دی چې هغه وکړه طواف کو نو کپڑے به وېسته بربند مشو بالکل او بیا به بالکل بربند طواف کو او دا به ویل چې چونکې دې کپړو کې مونږ ګناه کړی دا او دې پر ګناه خته دا نو دی وجه مونږ دې کې طواف نه کوو او باز بدا ویلي چې مونږ د خپل ځان او د الله په منځ کې دا کپڑے رکاوټ نه جوړو دا زموږ د الله په منځ کې پرده جوړيږي نو دی وجه نه دا بربند طواف کول دا ډېر غټه نیکی ده وغیرہ بارل نغه باری کې فرمایي کله چې دوی کوي د بهایي کار قالو بیا دی وایي وجدنا موږ مندلی دي علیها په د کار باندې یعنی په دغه بهایي باندې ابا انا خپل پلار نک مشران والله ولا تعالی امرنا بها حکم کړی د دې قل هو یا ان الله بشکل تعالی لا یامر حکم نکي بالفحشاء د بدو کارونو د بهایي اتقولون آیا تسوایی علی الله پلا تعالی باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ قل او یا امر حکم کړی دی ربي زما رب بالقسط په انصاف سره ما رب خود انصاف حکم کړی دی انصاف کولو او دا په انصافی ده واقیموا وجوهکم واقیموا او برابر ساتي نه ساتي وجوهکم مخن خپل عند كل مسجد په وخت هر یو اغزه کې چې سجده کوي په وخت هر سجده کې مسجد ظرف ته کنه کم ځای کې چې سجده کول کیږي نو جماعت هم ته مراد ده کور کې جنماز هم ته مراد ده هر اغزه چې ته کې سجده کوي په وخت هر سجده کې یا په وخت هر مانځ کې یا په هر وخت هر اغزه کې چې مونږ کوي ته پکې ودعوه او بلای هغه دعا کوي د اغینا مخلصینا اخلاص سره خالص کون کی چاغه کې بل څوک شریک نه وي لکه دعا کې خو یا تم یو یری نو بده تم او یر کې د الله سره تا بل څوک شریک کړی نه وي له هغه د پاره الدین دا دین خالص کوي دین معنا متاو صبر بر کړی دا نظام د ژوند د تیرولو ټوله طریقہ یواز یو عمل یا یو عبادت یا مونږ یا یو رجاحت نه دا ټول نظام پدې کې الله سره بل څوک مشرک کوي دا صرف الله تعالی د پاره کوي کمال کڅنګا بداکم اول ځل پیدا کړی تاسو ابتدای کړی د تاسو تعودون عمده غرنګي به واپس شي اعاده بو شي دغه څنګه چې ابتدا شوی دا عمده غرنګي به اعاده کیږي تاسو زیب الله تا فریقا یودلا هدا هدایت حاصل کو هغه هدایت ورته وشو او فریقا او یودلا دا حق چې ثابت شو علیهم باغوی باندې اضلالت گمراهی انهم بشکدوی اتخذوا ان والشیاطین شیطانان اولیاء ابدستای من دون الله سوا د الله تعالی ويحسبون او دوی ګمان کوي انهم چې بشکدوی مهتدون بلا ردیسخه هدایت مندون کړي لار مندون کړي یا بنی آدم اے بنی آدمو خذو انسی زینتکم زینت خپل کپڑے خپل یا نور خایس رواق لئی خایس تخبل یا سامان د خایس تخبل عند کل مسجد په وخت هر مانځ کې هر سجدي حالت کې یا هر هغه ځای کې چې سجده پکې کوي وکلوا او خوري واشربوا او اسکي ولا تسرفوا او تاسو اسراف مکوي اسراف 40 روپۍ لګي او تخامه قدول لس پنځلس یا شل لګي دې ته اسراف وایي او تبذیر چې کوم دی هغه ویل کېږي هغه ځای کې پیسې لګول چې هغه ځای کې اډو لګول الله تعالی اجازت نه کړي او ته لګي نو الته یو پیسې لګي هم نو تبذیر دی او چې کوم ځای کې ضرورت شته هغه ځای کې حد نه زیات لګي هغه ته اسراف وایي انه بشکها لا يحب من نکي المسرفين زیاتی کون کو سرا اسراف کون کو سرا کپڑے کی خامقدا سے کپڑے اچي لګنن زوازمغه د بادشاہ مبارک چې دغه د غړی چې کومه ده د باره کې دا چې دا 50 लाख روپو څه دا غړی 50 लाख روپو همدا کرانګه دغه کپڑے 70000 روپو باندې یو جوړای همدا رنګ زموږ تاسو ټول ته نه دا سی بیان راوا کوا چې هغه تا دا چا لاس نه نیول کیږي د مالداري په بنیاد او لاس نه نیول کیږي تا د خامخه د
نمایش او یا د ریا په بنیاد باندې او یا خامخه د غریبۍ په بنیاد باندې مناسب میان راو کار کوي چې مونږ ته الله وستر کړی خامخه ځان غریب مخکره کا او خامخه داسې تکبر مکوي چې بل چا ته تکلیف رسیږي دا غنه قل هو یا من حرم چا حرم کړی دی زینت الله خایس د الله تعالی التي هغه خایس اخرج چاغه پیدا کړی دی راوستل دی لعباده خپل بندگانو د پاره والطيبات او پاک شینا من الرزق د رزقنا الله وذر کړی نو خشینا چې واخذ کور والا خګړې والا خخورا کوا او دا من نه دی د الله تعالی طرفنا البته په کې داسې تکبر مکوا چې هغه بل غریب ته نقصان ورسېږي هغه ته تکلیف ورسېږي داسې نمایش خامخا مکوا چې هغه ته نقصان ورسېږي قل او یا للذین او خلقتا امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي فل حیات الدنیا پښوند دنیا کې یعنی دا شیونه دي او خلقو د پاره چې ایمان راوړل دي د دنیا خایز د دنیا وسایل دا الله فرمایي چې ما مؤمنانو د پاره پیدا کړی او دا مونږ چې د کافرو ته محتاج یو یادې ته الله ورکړي دي دا الله یعنی دې مطلب دا نه چې کړي الله غفخ نو زکه ورکړي دا زمونږه کمزوري ده دا زمونږه غلطي ده مونږ د دې قابل نه یو مونږ غوښنه نه دار غستې نه شو حالانکه الله حکم دار چې تاسو خپل ریاست قائم کړئ او بیا دې دعوت ورکړئ کمنی ډیره قدا کنه منی نو جزیه بدل کړئ تاسو نه بخکته او که جزیه هم نظر کړئ نو بیا ورسره jihad کړئ خو مونږ خو دې پوزیشن کې چې خپل کور کې ژوندۍ نشو تیرولای خپل دفاع نشو کولای او سپور خلا الله دې حالت راولي مونږ باندې کذالک غرنګي نفصل الآیات تفصیل سره بیانو مونږه آیاتنا لقوم اغقوم د پاره يعلمون چې هغه پوهیږي وصلی تعالی هغه حرام کوي چې حرام څه دي قل او یا انما بشک خبر ادا دا بل ان دا حرم چې حرام کړی دي ربي رب زما الفواحش بد کارونا بهایی کارونا ربي الفواحش رب زما بهایی ما هغه زهرا چې هغه ښکاروي من هدا اغینا وما هغه بطنا چې پټي بطن اصل کې خېټه ته وای لفظي معنی خېټه ده پټ شي ته اشاره ده والاثم او گناہ والبغي او ظلم کول بغیر الحق بنا حق سرا وان او دا چې تشرکو تاسو شرک مقرر کړي شریک جوړ کړي لل بالله الله سرا ما ده غشي لم ينزل چې نه نازل کړي به د اغه سلطان انس دلیل وان او دا چې تقول تاسو اوای علی الله فلا تعالی باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو به نه پوهیږئ دا حرام او تاسو خامخا ځان ته حلال حرام کړی ولکل امه او هر یو امت د پاره اجل یونتدا مقرره فاذا بهر کلا جاء چراشی اجلهم اغنټه دوی لا یستاخرون نورست بنشي دوی د اغه نټینا ساعتا یو ساعت یو سکند هم کېدل شي د سکند غسلمه حسم کېدل شي ولا یستقدمون ان بدی مخ کی شي د اغه وخنا یا بنی آدم اے بنی آدمو اما یاتینکم کچری راشی تاسو ته منی راشی تاسو ته رسولن پیغمبران منکم د مستاسنا یقصون چې بیان کوي علیکم پتا سو باندې آیات زما آیاتنا فمن اتقى بس فمن بسوق دے اتقى جدان بچ کی واصلح او اصلاح وکلا فلا خوف بصير بنوي عليهم باغوي باندې ولا هم او نه باغوي يحزنون غمجن شي چې د الله تعالی تر طرفنا هدایت پیروي وکړه او موږ تاسو لپاره هدایت د قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زندگی ده والذین او هغه کسان کذبوا چې دروغ نسبت یو کړو دروغجن یو غنل بیااتنا زمون آیاتنا واستكبروا او تکبر یو کو عنها داغینا یعنی تکبر سره مخواړو ځان غټو غنا اولئک اومدغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دي د ځخیان دي هم دوی به فیها بدی دوزخ کی خالدون همیشه بوي الله دې موږ تاسو بچ کی فمن بسوک دې ازلمو ډیر ظالم من دا هغه چانا افترا چې هغه جوړي علی الله بلا تعالی باندې کذبن درو او کذبا او یا دروغجن کی دروغ نسبتو کی بی آیاته د الله د آیاتونو ته هغه ته دروغ نسبتو کی اولئک امدغه خلق دی ینالهم چرسیږي بدوی ته نصیبهم برخد دوی من الكتاب د کتابنا الکلی شوی حکمنا سزانا
حتا ترغه وخت پوری اذا هر کلا جاءتهم چراشی دویتا رسولنا فرشتي زمونږه استاد زمونږه بیگا مې دې معنا کړی و تاسو یتوفونهم چې قبض کوي دوی مړکې دوی اخلی روحونه دوی قالو نو دوی به او ای د فرشتي د چانه چې روح اخلي دیتا اینا ما چرته کې کمزې کې یعنی څه حالت کې کنتم وای تاسو اینما کنتم سحال دستاسو چرته کې وای تاسو یا څه عمل مکو تاسو تدعونا چې تاسو برابلل من دون الله سوا د الله تعالی نه علانا علاوه نور خلق ته موازونه کول دا چې به مواري سوره قیامت کې الله تعالی فرمایي چې کله د مرګ فرشتي دوی تراشي نو دوی ته الله تعالی او دوی ته هغه فرشتي او ای وکیل او ویل چې دوی ته من راق څوک دستا هغه دمګره هغه تویزګره چې تا باندې دمونه اچول اوس د اخلاص کی او الله تعالی غنه مخکې فرمایي چې هر کله چې ورسی اذا بلغت التراقي چې ورسی کې د غروق هغه جبیتا نو الله هغه ته پته ولګي بیا قالو ندیب او ای ضلوا مونږه نه خطا شو ورکشل مونږه نه ان زمونږه نه وشهدوا او دی په گواہی ور کوي علی انفسهم په خپل ځانونو باندې انهم چې بشک دوی کانوا کافرین او دوی کافرا قال ابو ای الله تعالی ادخلوا دا آیت ما تاسو ته پرون داس کی خدله او دا آیت نمبر و درشم چې دا د قبر عذاب باندې دلیل ده قال ابو ای الله تعالی ادخلوا داخل شي فی امم پډلو کې قد پتا کی سرا خلق ترشوی دی من قبلکم تاسو نمخ کې من الجن د پیرانونا والانس او د انسانانونا فی النار په اور کې الله دې تاسو بچ کی دغه اور کیفیت او صلات راقی چې دا دواړه کله اور ته داخل شي کلمہ هر کله دخلت چې داخله شي امه یوډلا لعنت نو اغاب لعنت کوي بدر دی بوای کنزل بکئی اختها اغبل ډلتا امخ چې کومتلی حتا ترغه وخت پوری اذا هر کلا ادارکو چې دواړه راجم شي یوبل وګوري دواړو درکو لګي دی یوبل فيها باغه کې جميعا طول قالت ابوي اخراهم دورستنی ډلا د دوینا لاولاهم اولنی ډلتا ربنا اے رب زمونږه دا دواړه د اورستنی ډلا مخکینی ډلې د دوه معنی دي یو معنا خدای دا چې دا ورستو کوم راشي دا مخکې چې کوم راغلی وي دی باریکی بوای دوی مطلب دا ده چې دا کوم کشرانو چې د مشرانو خبره منلی نو دا کشران به د مشرانو باریکی دا خبره وکي او دا بیان په سورۃ بقره کې تیر شوی دی تاسو باندې پوښیږي هم یې الحمدلله نو او بوای ربنا اے رب زمونږه هؤلاء دغه خلق دی اضلونا چې مونږه گمراه کړیو سورۃ احزاب کوم د ذکر ده سورۃ احزاب آیت نمبر 66 پښتم نوالا تر اتر شپتما پوری 68 پوری 68 پوری فآتهم نو دا ورسنای ډله به او ای دا کمزوری ډله به او ای یا دا تابعدار د دنیا ولا به او ای فآتهم ورکی دوی تا عذابا سزا عذاب ضعفا دچندا من النار د اورنا قال ابو ای الله تعالی جواب کی لکل د هر یو د پارا ضعفا دچندواله ده هر چا د پارا دچندا د سزا ولكن اولیکن لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ وقالت او ابو ای اولاهم دړم بنی د دوی یا د مشران د دوی د چا چې پیروي کړي و د کشرانو هغه مشران به وای ورته لاخراهم د نور ته رستنایو ته یا دا کمزوري غنلی شي خلکو ته فما کانا نو لکم تاسو ته علینا بم باندې من فضلن فضیلت یعنی تاسو زموږ نه درجه خوشته نه ده چلا ته وای دي د چند سزا ورکا او موږ او تاسو ته بلګوي ولې تاسو لګوي موږ ته ولې ډیری فذوقوا بسوچا کوي تاسو العذاب عذاب بما کنتم بسبب د دې چې وای تاسو تکسبون چې کول بما قسمانه مې ته تبګه کړی و د ګناه په بدل کې یا د نیکی په بدل کې هغه بدل ان الذين بشکا کسان کذبوا چې دروغ نسبت وکړو دروغ یو غنل بیااتنا زمون آیاتنا واستكبروا او تکبر وکړو عن هذا اغینا انکار وکړو د اغینا لا تفتحوا خلاص بنشي لهم دویتا ابواب السماء دروازې د اسمان درې شیونه د دې کې مفسرینو ذکر کړی دي یو د عمل دغه چې هغه عمل شته نه او کده نو شرک ده پکې او بیان د روحونه
الله تعالی به دې دا روح نه خلاصي او دریم دغه دعاګانې ځکه چې بغي کوم شرک ته نو الله تعالی بغي ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث ته مخکم تاسو اوریدل دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله الله تعالی مؤمن وفات کوي نو فرشتي ورته پسپینو کپړو کې راشي او داسې مخې ته ورته کینی او بیا دغه چې کوم مشرف فرشته وي هغه دې ته ډېر په احترام سره وایي چې موږ ته خپل روح راکړه او هغه یو د ورخم او خسته د رومال راوړی او هغه کې ډېر اساني سره د غیر روح راواخلي او په ډېر احترام سره وتړي او بیا پر لاړ شي او بیا منی اسمان ته منی اسمان کی پختنه کیو کی چې د چا مبارک روح د استاسو هغه ورته د فلانی ده او بیا به څومره مبارک روح ته استار اتلل مبارک شي هغه به دروازه خلاص کی بیا بیان دریام څلورم پنځم شپږم حتی چې الله تعالی ته ورسی او بیا الله تعالی ورته فرمایي چې دا مبارک روح ده او تاسو دا دوباره وی صحیح هغه مړی ته رقم لاش چې شوی ترڅو پر لاش راغلی وی قبر ته تل د بدی کی روح بیا واچول شي اول ته بیا غ فرشتي کې نه حساب کتاب د پاره درې پختنه بدینه کوي چې ستا رب څوک درب معنا می تاسو ته بار بار کړی دی د پاره دا چې دا داسې آسان سوال نه دی موږ الله دې موږ تاسو آسان کی چې موږ وایي چې ربنا الله درب هغه څلوري معنی او د بیاغي تشریح تاسو یاد ساتئ په حقیقت کې الله پختنه دا کوي چې تا دنیا کې حاکمیت چاته ورکړو تا دنیا کې بادشاہ څوک منلو تا دنیا کې روزي رسان څوک منلو او تا دنیا کې فیصله کوون کې څوک منلو دا درب معنی دی رمانو کې ماته سکړی او پروردگار پرورش کوون کې بیا بو نه دین پختنه وکي نو دین نه مراد یوازې مونږ او داس خونه ده د باندې تاسو ته ما تشریح کړی و چې دا پختنه مونږ کوي چې مونږ او داس روزه څنګه کړی نه د دین دغه نظام تا زندگی تیر کړی و د دې هغه نظام چې کوم تا منلې و دا چا نظام دا د الله کده بل چاو او دا کده بل چاو نه په خلاف تاسو کوشش کړو او ککړه دیو نوې کامیاب شوه نو الله ته پته ته جواب ورکړي نو کامیاب شي او کسره د کوشش هم نه کړي د بنی اسرائیل هغه واقعا هم تاسو معلومه ده چې رسول الله تعالی حکم وکړي چې کله په واړه هغه کې یو نیک سره او بیا فرشتي ورته فرمایله الله تعالی ته ویل ارزو چې دې کې د نیک ته وینه د باندې اول واړه ځکه چې د دنیا په الټا روانه ده تکلیف نه رسی بهر حال نو دا فرشتي په پښتنو کیدنه او د ته جواب ورکړل شي بیا الله تعالی د فرشتو ذریعہ سره د جهنم دروازه کلاو کی او بیا ورته وایي چې دغه استاته و ته بل ځای ته تللی پښونګی تا نیک عمل کړو هغه الله تعالی تا قبول کړو نو دی وجنه دا تا باندې بند کړل شو او بیا د جنت دروازه ورته کلاو کی او د قبر په پلوشي او دغه جنت نه هواګانې و د باندې برازي او بیا بل د روح الله تعالی په عیلین کې هغه ته بيو چې څنګه چې الله شان سره مناسبه ده او دې بیا دي فرشتو ته وایي چې ما ته دومره مهلت راکړي چې ذکر ورته اطلاع ورکړم چې زه کامیاب شم ناغي ورته چې نه ودشه داسې ودشه لکه څنګه چې پړومبې شپې د واده خلکو د کی او بیا هم دا غران کې د دویم کس چې کم جهنمی وي د تبو فرشتي راشي د تور د ټاټ او د بد شکل فرشتو شکل کې او بدبودارا رومالونو کې اب ور تراوړي او د بد تور فرشتي حد نظر پوری وګوري او ډېر بدترین انداز کې بد ساتي نوالي او دغه صاحب بیا په دې ټاټ کې وتړي دارو د او بیا به بر اسمان ته یوسي او بیا هغه په د باندې کلاوي کې بنا او بیا په د باندې لعنت وایي بیا دویم دریم څلورم دا ټول په د باندې لعنت وایي دوباره بغیر خوشي دي مړی ته او مړې به بیا الله تعالی جهنم د قبر کې کینې بار هغه سوال کتاب سوال جواب وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قبر په تنگ شي د یو پختي بلې پختي کې بداسې نه نوځي خپل الله سره اشاره هم کړې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی بده ته جنت د کړکې کولاو کی او بیا ورته وایي چې ستا اصل مقام داو خدا زما خبره اونې منلا نو دی وجنتا د پاره د دویم مقام کولاو کله شو چې جهنم ده الله دې موږ تاسو معاف کړي او الله تعالی دې موږ تاسو د عذاب نه بچ کړي ناغه طرف ته اشاره ده بدی او دا بار بار تفصیل ځکه نه بیانو چې مخکې بیان شوی وي بس هغه معنا هی کافی وي چې کوم څه کی ضرورت وي او تاسو ته وایو ان شاء الله جی جی بالکل الله بدا همت ورکی انسان جی وکذالک هم دغرنگی نجز المجرمین لا تفتحو خلاص بنشی لهم دوی دپارا ابواب السماء دروازی دا اسمانونو ولا او نب يدخلون دوی داخل کړي الجنت جنت کې حتا ترغه وخت پوری یلجا چننوزی الجمل اخ فی سم الخیاط وسرید اغستنه کې چې کومه د غندلو دا خیاط دا موږ چې د پښتو کې د خیاط ورته وایي کنه عربی ژبه ده اغستنه چې کوم سره غندل کیږي هغه چې کوم سورې ده ترڅو پر چې دی کې اوخ نه نوتلې نه
هغه وخت پورې به جنت ته نزي. نو الله تعالی مثال د انساني عقل په بنیاد باندې ورکړي. الله تعالی انسان عقل په بنیاد باندې انسان د فهم په بنیاد باندې ورکړي. نو او خو باغ کې نشي نو وتلای، یعنی مطلب دا چې دی جنت ته نه وځي. الله دې موږ تاسو بچ کی. وکذالک عمده غرنګي نجزل المجرمین، مونږه بدل ورکو مجرمانو ته، سزا ورکو مجرمانو ته. لهم دې لپاره به من جهنم د جهنمنا مهادن یو بشترب وی. مهد معنا مې تاسو تکړی و زنګو یا د مور غیګا، هغه چې کوم کې بچي ارخه دا سراون غاړي داسي یا موږ خپل ژبه کې د اورنۍ چې ورته وایي. ومن فوقهم او د دې د پاسه به غواشن بلا بشتروي، بڑستنه بوي، پټون کې بوي. او د غواش معنا مې تاسو ته بګه کړی و هغه باغ ته هم ویل کېږي چې کوم څپرونه داسي جوړ کی. وکذالک هم د غرنګي نجزل الظالمین، بدل ورکومګه ظالمانو ته. والذین واکسان آمنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک. لا نکلفو مونږ به تکلیف نه ورکو نفسنی چې وکستا الا مگر وسعها، داغه وسعت مطابق څومره چې داغه طاقت وي. بخاری شریف کې حدیث ته چې تاسو باندې د عملونو هغه درجه ده چې څومره تاسو باندې طاقت وي، او کله طاقت نه زیات په څوک ځان باندې کوي نو دا الله طرف نه نه دا د خپل ځان باندې خپل اچول دي. نو که غیر سوال کې نو ودی رسي چې ځان باندې خپل بوج اچي نو اچوا. بخاری شریف کې دا حدیث. اولئک امدغه کسان دي اصحاب الجنه، دا ملګری د جنت دي. هم دوی به فيها بده جنت کې خالدون، همیشه همیشه بوي. الله دې تاسو هم در نصیب کی. ونزعنا او موږ به لری کو ما هغه فی صدورهم چې دوی په سینو کې دي. دا اشاره ده د جنتیانو په خپلو کې یو بل ته نه لګي. دنیا کې کنه جنت چا سره نه لګي، کاسو کینا پارٹی قوم کله وغیرہ بدیان خدا شي تیری شي او د بزرګ کې یو بل ته غوسوي. نو الله وې دا غصې به مونږ لري کو خدای خاوند او خاص کر د قواخي او انګور جګړه. وما فی صدورهم، اغا فی صدورهم چې د دوی په زړونو کې دي من غل د کینینا، دا به مونږ صفا کو. تجری بهیگبا من تحتهم لاندې د دوینا الانهار نهرنا. وقالو او دوی بوای الحمدلله، ټول تعریفنا الله د پاره دی. الذی الله ذات، الحمدلله الذی الله د پاره دی ټول تعریفنا هغه ذات ته الله تعالی. الذی هغه ذات ته هدانا چې موږ ته لارو خدلا، لہذا د دې ان د دې جنت د الله مهرباني دې چې موږ جنت ته برابر کړو. دې بد الله تعالی شکریا ادا کړي. وما كنا او نو مونږه لنهتدي لاري مندون کی دې د پاره چې مونږ لار عمومو لولا ان هدانا الله، کچيري هدایت نه وکړې مونږ تعالی تعالی نو مونږ خود دې قابل نو. لقد پتاکی سرا جاءت راغلیو رسولن پیغمبران ربنا زمونږ د رب طرفنا بالحق پر حق سرا. رسول ربنا پیغمبران در رب زمونږه استازي در رب زمونږه پیغام رسان. ونودو او دوی ته आवाज وشي ان تلکم الجنتو چې دا جنت ته اورثموها چې وارثان کړل شي تاسو د دې په وراثت کې درکړل شو تاسو ته، یعنی تاسو نه بدا غستل نشي بیا، دا بس تاسو مستقل وي. الله دې تاسو سره نصیب کړي. بما کنتم تعملون، په سبب د هغه عملونو چې تاسو وکاو. څومره عجیب د مینی انداز ده کنه. سړی وای چې الله دستا مهرباني ده، الله وای نه دستا عمل ده. دا خپل منځ کې چې کله د مینې محبت تعلقي یا معاملې وي موږ هم دا غننګي کوو. ستا مهرباني ده، موږ دې ستا مهرباني ده. او چې کله بدی وي بیا ورته نه تا غلطي ده ولې نه ستا غلطي ده. دا د الله تعالی هغه او د بنده په منځ کې. ونادا او आवाज بوش کی اصحاب الجنتی جنتیان، دا جنتیان به आवाज وکي اصحاب النار هغه دوزخیان ہوتا ملګرو د اور ولا ہوتا ان دا چې قد په تحقیق سره وجدنا مونږ اومندل مونږ پیدا کړل اومندل ما هغه شی وعدنا چې وعده کړی و مونږ سره ربنا رب زمونږ حقا پر اشتیا سره چې مونږ الله دنیا کې ویلو لکه چې تاسو واوري دا مونږ ته ملاو شو. فهل وجدتم آیات سومندلو تاسو ته ملاو شو دغه چې موږ الله د جنت وعده کړو خو ملاو شو او تاسو چې نه مونږ تاسو د جهنم وعده و نه ملاو شو. ما هغه وعده چې وعده کړی و ربکم رب استاسو حقا رښتیا یشتنی یا ملاو شو تاسو سره او مغرنګي چې څنګه بیان کړو د اغي. قالو دی او ای نعم ها ولنا
فاذنان आवाज بو کی مؤذن یو आवाज کون کې بینهم د دې دوړو پمنس کې اندا چې لعنت الله لعنت الله تعالی علی الظالمین بظالمانو باندې الذين اغظالمان یا ظالمان هغه خلق دي یسدونا چې منه کول وي بندول وي عن سبیل الله د الله د لارنا ويبغونها او په دې لار کې به کوګوال لټو به ایوجن کوګواله وهم اوذيبا بالاخره الاخرتنا کافرون انکار کو وبينهما او دې دوړو په منځ کې حجاب یو پرده بوي وعلى الاعراف او په اعراف ولو باندې رجال دنا سړي بوي يعرفون چې پیجنې بدوي کلن دا ټول اعراف لازم نه د تعارف نه ده کنه پیژندګلو نه ده یا غو دې مقام ته اشاره ده او یا دې مقام کې چې کم خلق دي د اغه د پیژندګلنې په مناسبت باندې الله د نوم یې خود ده او یا د مقام د غنوم په دې باندې ده چې دا پیژندګل هغه د پیژندګلو د پاره بداسي میدان الله خود دی چاغه کې وو پیژندل شي چې داسي مطلب لاره دا ټول خلق پکې روان دي او دل د بیا بیل شي یو جنت ته دی او بل جهنم ته دی په بهر حال دا یو دریا مډله بوي چې دا غي حساب کتاب په خپل دوړو کې برابر شي د جنتیانو سره هم او د دوزخیانو سره هم نو الله به د دې هغه مناسبت په بنیاد باندې جهنم ته موانه چي دوی او جنت ته به هم موانه چي دا غمن ځای کې بدوي کې چې امر پورې بدوي دلته ایثار وي ترڅو پورې چې دا ټول حساب کتاب شوی دی کله چې ټول حساب کتاب ختم شي بیا الله تعالی دوی جنت ته رانه بس او بیا بغنه بعد جنامیانو یو راوستل به شروع شي چې پزړه کې چې ایمانی څومره چې چا سزا کما او هغه اول غنه ورستنور حتی چې اخیری کې به یو سړی پاتې وي جبرئیل علیہ السلام الله تعالی تراشی پسجده په پریزي الله تعالی ته بیا الله تعالی ورته فرمایي چې څه خبره ده دې ورته جواب کوي چې الله تعالی په جهنم کې اوس یو سړی موجود دی چې هغه دا आवाज کوي چې یا حنان یا منان یا حنان یا منان بیا الله تعالی ورته فرمایي چې خبر شه هغه مرو بس جبرئیل السلام بلار شي او بګوري التبا سړی نه اب بیا رشي الله تعالی ته سوالو کې چې الله سړی نشته الته اب ورته اطلاع ته جهنم فرشتي سره ملاو شه جهنم فرشتي ته وایي چې مولا نه اجازه راوړل هغه ورته وایي یا سړی څه شو دې ورته وایي چې ما اوس د غسینا د جهنم ته یوړک ور کړل الله دې موږ تاسو بچ کی او په دې کې د هر شی ګډوډ شي وي خدای ته چې کوم سړی غواړي د په فلاني ځای کې ده نبی جبرئیل السلام التلاش شي او هغه دنه هغه سړی راو بسي او بیا به دغه په جسم باندې دغه دغونه وي د اور نبی الله تعالی ته بیا سوالو کی بیا الله تعالی ته فرمایي چې فلاني شي نه کې د علم بوا الته علم دی او د جسم بیا پاک شي الله دې موږ تاسو سره نصیب کی ورسته بیا د جنت او د جهنم کسی راضي په اخري صورتونو کې حالت ان شاء الله بیا توبه وړه مسنات کی ان شاء الله وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال سړيبوي يعرفون چې دی په پیژني کلن دا ټول ان یوبل یا هر یو بسیماهم د دې د نشاناتونه یا د دې د مخوننا ونادو او आवाज بو کی اصحاب الجنه جنتیان دا اعراف له आवाज کی دوی ته اندا چې سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې لم يدخلوها دی بداخل شوی نویلا اغیتا وهم او دی یطمعون تمکید داخل دو دعرا خلا و اذا هر کلا صرفت چې وګرځول شي تاسو ما د صراف او د صرف معنا کړی اړول ته ویل کی وګرځول شي ابصار هم سترګې دوی تلقاء په طرف د اصحاب النار دغه دوزخ ولو قالو دی بوئی ربنا اے رب زمون دې طرف ته وګوري جنتیان وي چې وګوري جنتیان دی ورته سلام علیکم سلام علیکم چې دې طرف ته وګوري جهنميان وي نو بیا هغه جوړ غبراو شي بیا غبرهټ پراشي نو هغه غبرهټ کې به دا خبره وکړي دی دا کوم چې اوس الله بیان کوي قالو دی بوئی ربنا اے رب زمونږه لا تجعلنا تمگر دې مونږه مع القوم الظالمین دې ظالمانو قوم سره مونږه مچ کې الله تعالی د دینه ونادى واسبو کی اصحاب الاعراف الاعراف ولا رجالا ذن خلقتا يعرفونهم چې هغه په پیژنې دوی بسیماهم په نشانات د دوی قالوا دی اوای ما اغنا لکه جنتیان مچهرونه پیژندل شي دوی په چهرو باندې بنوري ما اغنا پکارا نه غي یا لری نه کړو انکم تاسو نه جمعکم دل تاسو و ما اغشه تستكبرون چې تاسو به تکبر کوو هغه خلق ته چې کوم به جهنم ته تلوي اها اولئ ايام دغه خلق دي الذين اكسان ايدا هم هغه خلق دي
اقسمتم چې تاسو به قسمونه خورل لا ينالهم الله چې وبنرسي الله تعالی دوی برحمتن په خپل رحمت سره دې ځایتا یا دې مقام ته یا لا ينالهم چې دوی بنرسي الله ولا تعالی ان فاعل الله تعالی ده وبنرسي دوی الله تعالی برحمتن پر رحمت سره یا خپل سره رحمت نه دوی ته ادخلوا داخل شي الجنه بجنت کې دا یو خبره یو بیا کوم تاسو ته یو ور مامخ کې یو دوه ور کړی و بعضی کسانم نه وی او تاسو ځین کې نه دا خبره چې هیڅ یو شبا د قران کریم د معنی حق نشي ادا کوله ان دا نشي کېدای چې موږ پښتو کې به حق ادا کړلی شو ان دا لوی تفسیرونه دا سلسله جدا همدارنګه عام تفسیرونه و اته نه لوس بنزله جلدونه دا ولې دي داسې لکه چې الفاظو کې دومره زیات مفهوم پروتي دومره لوی مفهوم پدې کې پروتي لوی معنی پدې کې پراته نو دومره چې صرف هغه انسان ته دا هغه مفهوم معلوم شي حکم معلوم شي اندازه ولګي انسان ته بیا په کار ده چې انسان کې هغه تجسس پیدا شي او هغه به د کوشش وکړي د ذکولو نو زه خپل وسه پورې کوشش کوم چې دویمه دریمه څلورمه معنی مو کما او یا هغه مطلب بیان کوم چې تاسو ته معلوم شي او کوم نه کې کمی وي نو دا کمی د دې وجه دا نه ده چې قران کې کمی ده نه هغه د دې بیانون کې کمی ده هغه د حق نشي ادا کولای دي شبه حق نشي ادا کولای چې هغه د قران هغه ټول معنی ادا کړل شي لا خوف يربنوي عليكم بتاسو باندې ولا انتم او نه بتاسو تحزنون غمجن شي ونادى आवाज وو کی اصحاب النار هغه دوزخیان اصحاب الجنه ګوري اصحابو چا چې لګه څنګه ربي ویلی په دې پوي دا فاعل دی ال دا ور باندې پیش دی اصحاب دا مفعول دی هغه باندې زبر دی یعنی جنت دا دوزخیان به आवाज وو کی جنتیان ہوتا ان افیدو چې لګي روا چوي راتوي کوي علينا پمونګ باندې من الماء اذ ابونا دا الله دا څه فضل وي چې دا جنتیان او دوزخیان یو بل بګوري څنګه وي الله به سیستم کړی موږ دې اندازه نشو لګولای او بیا به یو بل سره خبرین کولای شي او خبرې هم داسې کولای شي لکه څنګه چې مخامخ کوي او دا دوزخیان ته د تکلیف د چند کول یا ډیره ولو په بنیاد باندې به د دې هغه اوبو د دې هغه شراب د دې هغه نور نعمتونه دا په ټول جهنميان ګوري اول دا بغي اور کې پراتی وي نو دې به تاسو سوالو کې چې لګي مونږ تمرا کوي علينا پمونګ باندې من الماء اذ ابونا او مما یاد حقنا رزقكم الله چې تاسو ته رزق درکړی دی الله تعالی قالوا دا جنتیان وو ای ان الله بشکل تعالی حرمهما حرام کړی دی پتا سو دواړو علل کافرین کافرانو باندې دواړو ته څه اشاره خوراک وڅخه حرمهما دا او دا خوراک دا دواړه حرام کړی دی الله تعالی علل کافرین په کافرو باندې الذين كسان اتخذوا شدين ولد دينهم اقبل دين لهوا قلوبو ولعبا او تماشا توکا وغرتهم الحیات الدنيا او دوکا ورکړه دوی ته ژوند دنیا د دنیا ته اهمیت ورکو آخرت پرې خودو فاليوم بسنن ورځي ننساهم هیر بو کی دوی بسنن ورځي بمونګ هیر کو دوی کمال کڅنګا نسو دی هیر کړیو لقاء يومهم ملاقات ورځي د دی هاذا چې دا ده د دوی د خپل ورځ هیر وا اخرت ورځ نو نن به موږ هیر کو وما كانوا او نو دوی بیااتنا زمونږ آیاتونو پوری ای وما او الک څنګه چې کانو دوی بیااتنا زمونږ آیاتونو پوری یجحدون چې انکار کو ولقد بتاکی سرا جئناهم موږ ورکړو دوی ته به کتاب یو کتاب فصلناه چې هغه موږ تفصیل سره بیان کړو علی علم فخل علم سره هدن هدایت او رحمتن او رحمت لقوم اغه قوم د پاره یؤمنون چې ایمان راوړي هل ينظرون آیا دوی انتظار کوي یعنی نه کوي دوی انتظار الا مگر تعویله انجام د هغه ته داغه چې کوم انجام د سزا او د جهنم هغه ورته تا یوم فاغورد یاتی چرابشی تعویله اغا انجام داغه یقولون ابوای الذين اغکسان نسوه چاچ هیر کړه ودا من قبل دین وړاندې قد بتاکی سره جاءت راغلیو رسول ربنا پیغمبران زمونږ درب بالحق پر اشتیا سره فهل لنا آیا اشتدی مونږ د پاره من شفاء څوک سفارشیان فیشفعوا چې سفارش وکي لنا مونږ د پاره
او نردو یا مونږه واپس کی دنیا ته یا مونږه واپس کی هغه سپارشي زمونږه فنعمل چې مونږه عمل وکړو غیر الذي دغه عملنا كنا چې مونږه نعمل چې مونږه کو په دنیا کې یعنی مونږ ته دومره خګړه وکړي چې مخلاص کی او یا مونږ تعالی د عزت والی کی دوباره دنیا ته واسطي قد بدا کی سرا خسرو نقصان کې واچول انفسهم خپل ځانونه دوی وضل او رکشل عنهم د دوینا ما هغه کانو چې دوی یفترون چې دروغ به جوړول دروغ به تړل الله پوری یا د شفاعت ذریعہ سره